ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترین وظیفه لدر کوم د سورته فاتحه. سورته فاتحه یو مجرب سورت دی، یو طاقتور سورت دی. د حاجتونو د فاره، د مشکلاتو د فاره، د بیمارو د فاره، د هر رنګه حاجت د فاره سورته فاتحه ډیر بهترین سورت دی. د سورته شفا هم ویل کیږي او سورت د حاجت پوره کېدو وته هم ویل کیږي. او د هر رنګ بیمارانو ته په الله تعالی صحت هم ورکي. نو که ته بیماری نو هغې دپاره هم کولی شي. که ته څه قرضداری د هغې دپاره هم کولی شي. که ستا څه مشکل دی، مقصد دی، حاجت دی د هغې دپاره هم کولی شي. ځکه په دې کې د الله تعالی نه مدد شامل حال دی. ایاک نعبدو، یا الله موږ ستا عبادت کوو، و ایاک نستعین، او خاص تانه امداد غواړو. او اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښایه سیده لاره. صراط الذین، هغه لاره انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغې خلکو باندې. یعنی هغه لار موږ ته وښایې چې زموږ نه مخکې په کومو خلکو ته انعام کړی، فضل دې پرې کړی، نه لاره د هغه خلکو چې تا ګمراه کړي دي. محترمو دې کې یو غټه فلسفه پرته ده او علما فرمایي چې د غون قرآن مجید خلاصه سورة فاتحه ده. او د غون قرآن مجید سورة فاتحه او د هر څه خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم. او چونکې زمونږ د الله تعالی په ذات باندې هغه رنګ یقین نشته، هغه رنګ بروسه نشته، نو زمونږ حاجتونه هم الله تعالی هغه رنګ نه پوره کوي. الله تعالی فرمای ان عبدی ظنی، داسې الفاظ چې انسان په ما څنګه ګمان کوي کنه هغه رنګ زه هغه سره معامله کوم. ما او ستاسو ګمان په الله تعالی څه دی؟ یاره کیدای شي الله مې حاجت پوره کړي، کیدای شي پوره نه شي. دومره غټ حاجت دی، صرف په دې وړه وظیفه به زما حاجت پوره کیږي. یاره موږ وظیفه کوو بغیر یقین یې کوو. یقین کامل دار چې انشاءالله الله به ضرور پوره کوي. که زما قسمت کی، زما پکې خیری، زما پکې عافیتی، زما پکې د دوه جانه خوشحالي، انشاءالله الله تعالی به ضرور کوي. زما پکې خیر نه نو الله د انسان خیر ته ګوري کنه. موږ خو په دغه وخت کې بیا خپه مغزولي، دغه وخت کې زمونږ عقیده بیا خراب وي چې موږ وایو چې زمونږ حاجات ولې نه پوره کېږي. نو حاجات یا ستا ځکه نه پوره کېږي چې ستا قسمت کې دا حاجت پوره کېدل نشته، یا دی کې د دې شیز کې ستا خیر نشته دی. لہذا د خیر معاملې د الله تعالی نه غواړي. الله تعالی دی د دې وظیفې سره ستاسو تمام حاجتونه، تمام بیماری، تمام مشکلات الله جل شانه ختم کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ ان شاء الله، فصحت باندې به تاسو روغ یې. الله جل شانه د ټولو مسلمانانو، خاص کر د هغې مسافرو ډیر هم یو ناصر شي. کم مسافر چې هغه بهر زندگی تیروي، کم مسافر چې بهر زندگی تیروي د خپلو بچو دپاره، د خپلو اهل و عیال دپاره، هغه ترسرې زنانه کم چې بې نکاح دي الله تعالی د نکاح وفرمایي. محترمو، مولانا احمد لاډ صاحب، تاسو دا این غون شی مې درته په سکرین لګولی، مولانا محمد لاډ صاحب انډیا، د ده سره ما په خپله ملاقات کړی ښه. زه په کال کې مو په تبلیغ کې الحمدلله، نو د ده سره زما په خپله ذاتي ملاقات شوی. ډېر زیات غټ بزرګ دی، د مولانا الیاس رحمت الله علیه او مولانا یوسف رحمت الله علیه د هغوی په شاګردانو کې راځي که نه. د ډېر زیات دا وظیفه په بهترین انداز سره ښودلې ده. تبلیغي جماعت چې دی دا یو قسم لا غټ رکن دی. دی وایي چې کله هم یو سړی بیمار وي، کینسر خو غټه بیماري ده، ها وړې چې څومره ستاسو بیماریانې دي د هغې دپاره هم کولی شي. که چې غټه بیماري پې الله تعالی ښه کوي نو وړې پې خامخا الله جل شانه ښه کوي. داسې کار به وکئ، دا تاسو لیکلي م دي هر وخت یې کولی شي. لومبه وفرې درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. ډېر مسلمانان داسې شته چې بیماران دي، په کورونو کې شته، په هسپتالونو کې شته، ستاسو په خاندان کې به وي، ستاسو په چم ګاونډ کې به وي. که په خپله یې نه کوئ نو بل مسلمان ته خیر ورسوئ، بل مسلمان ته زما دا ویډیو سیو کړئ، هغوی ته یې ورولېږئ چې دا
ځان له زده کړي او انشاءالله خپلو بیمارانو دپاره ووایي او الله تعالی به ضرور صحت ورکوي. ها د وړې بیمارۍ نه واله د غټې بیمارۍ پورې انشاءالله وپېرئ. اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم وپېرئ به ده ووایي. وپېرئ سورة فاتحه ووایي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وپېرئ سورة فاتحه وپېرئ. قل هو الله أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وپېرئ بیا دا ووایي. بیا به وپېرئ اخره کې بیا دا درود شریف ووایي. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بیا به دا ووایي. بیا په اوبو باندې دم کي کوم چې صحتمند دی په هغه دې مویي کوم چې مریض دی په هغه دې شف کي انشاءالله دا ځان سره نوټ کړئ. دا یو بهترین نسخه ده او الله تعالی دې ستاسو په دې باندې بیماریان هم ښه کړي. الله تعالی دې مشکلات دپاره هم دعا وغواړه الله مشکل مې ورسره ختم کړي انشاءالله. الله تعالی ختمولو والا ذات دی. الله تعالی مشکل کشا ذات دی. حاجت روا ذات دی. بل در نشته صرف د الله در دی. د الله در مفرق دی. چا چې د الله در پرېښودی دی هغه ټول عمر ډغرې خوړلي دي ټول عمر څپېړې خوړلي. چا چې د الله تعالی در راټینګ کړی دی نو اگر کو حاجت نه پوره کېږي خو بیا هم دی مطمئنه دی خوشحاله دی. ته الله تعالی نور هم خوشحالیانې ورکړي. الله تعالی مو دین دنیا ښایسته کړي. موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي. تاسو ته ډېره دعاګانې کوو.